دا نوجوان طبقه به تاسو وګورئ د دوی بیړي به تباه کېږي او د پشکال چنډخان به دوی نه زیړ ډډوان جوړي او دا هیروین بس کی پېښور کې چې اسپتالونه ډک شو پېښور کې چې جیلونه ډک شو جینکو هم سکل شروع کړه د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم د بچو بیړه تباه کېږي لګیا نو زما عزیزانو په ملک کې ګناه د قانون ده تاسو وګورئ په دنیا کې یو ملک وښایئ یو ملک چې په هغې کې مذهبي دومره انتشار وي لکه په پاکستان کې چې د ټولې دنیا په مسلمانانو کې وګورئ په یو ملک کې مذهبي انتشار نشته که دی نو په پاکستان کې دی پاکستان کې ولې دی ځکه چې د پاکستان قانون ناقص دی هیڅ مجرم ته د خپل جرم سزا نه ملوي غله پکې ولې ډېر دی مال و دولت په عربو کې ډېر دی که پاکستان کې ډېر دی خبره کوئ کم ځای ډېر دی عربو خیرات خورئ لګیا یې تاسو سره چې عربو نه چې په مزدورۍ څه راوړم دوی پې کسټم ولګوي په تورې بلا مات شئ ای خړ سیلابم یو سا زه یعنې مزدورۍ له تللی وم په هغه انورونو مې مزدوري وکړه او ښځو او بچو له مې کپړې راوړې نو تا راته شرمخان په اډه کېنولي دي نا پې کسټم ولګوي دا ملک دی او دا خلق زر عالمه بکس کې را سره جامې وې 800 روپۍ کسټم ورکړه مال خدای راستی کانم ورکړه وی چې ولې ما یې لیکلي راکړئ دا خو ملا یې مزه او خلکو کفن یې راکړي دي لیکلي راکړئ چې پاکستان کې په کفن هم کسټم لګي اله در کوم کې نینې ده دا هغه شرمې دي نن د عربو برکت دی عربو برکت دی چې دا ښېښې جامې اغوندئ ښه خوراکونه کوئ ښه موټرو کې ګرځئ دوی خو کفنکش دي دا خو د نصرمنې وباسي دا نن چې د یخنۍ نه نه مړه کېږئ دا د امریکې برکت دی چې دا څښا بنینونه درته راستولي تو ورشه پاکستانی بنین بیه که 800 روپے 700 روپے دا کم ځای دی دا نور محل دی دا شیش محل پاکستان کپڑے رئیستی دی رپڑپای غوندې 25 روپے گز د جاپان ټیټران 10 روپے گز د پاکستان رپڑپای په 25 روپے گز د کپڑو 20 روپے گز پونے 2 گز بر د دوی 25 روپے گز بر زما عزیزانو قانون ګناه د ملک د قانون ده که ته وایې د ملک ضروریات نه پوره کېږي والله چې وشي 14 کروڑ روپے سالانه د ښځو د لپسټک خرچ دی لپسټک پېژنئ څه ته وایو صوفي صاحب 14 کروڑ روپے د ښځو د لپسټک خرچ دی 11 کروڑ روپے سالانه د سګریټو خرچ دی دې ته د ملک څه ضرورت